السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، په خیبر پښتونخوا کې یو خو د بجلی کات دی، بل د پټرول کات دی، ورسره چې کوم دی د سی ان جي هم بندش شروع شوی دی. زه په دغه ټایم یو سی ان جي پمپ کې ولاړ یم، هغه د سټاف هم ولاړ دی، مزدوران هم ډرایوران هم ولاړ دي او د پمپ مالک او منیجر هم ما سره دلته کې موجود دي. ټول سره به خبرې کوو چې د دې د کور ګزاره څنګه کیږي. راځئ موږ سره. ګرانو کتونکو، چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې په خیبر پښتونخوا کې د هر څه شارټیج دی، مهنګایي ده. په دغه ټایم په سی ان جي پمپ کې ولاړ یم، په رنګ روډ باندې، پېښور رنګ روډ کې. د پمپ مالک را سره ولاړ دی، دې سره به خبرې کوو چې د دې د پمپ کړۍ به وي، بل به وي، د سره سټاف دی، د دې ګزاره څنګه کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو خپل تعارف وکړه او بیا هغې نه پس پټرول نشته، بجلی نشته، ګیس هم ورسره دا دی بند شوی دی. ګزاره څنګه کیږي؟ گزاره کېږي لکه ګوره، یو د ما دا ملګری دی، د ده ځان له خرچي او بچي دي سفید پوشي، زما ځان له خرچي او سفید پوشي ده. مونږ د دې پمپ کرۍ هم ورکوو، د بجلی بل هم ورکوو، د ګیس بل هم ورکوو، ټکسونه هم ورکوو. زموږ ګزاره ډېره ګرانه ده، موږ ډېر پریشانه یو. هغه دغه به ویلې، هغه عمران خان چې یاره زه خو بیا برداشت یم، خو داسې وخت به راشي چې تاسو بیا برداشت نه کوئ. رشکو والا په تکلیف، ټکسیانو والا په تکلیف، دا څونه د اجکې مټه ده که د لاهور دا ټول په سی ان جي باندې چلېږي، د هغوی ټرانسپورټ په تکلیف باندې دی. او مطلب دا دی چې کرپشن یو په ډبل باندې زیات شوی دی. نو د خدای مخلوق دا د خدای طرف نه یو عذاب موږ باندې راننوتی دی، او بس خدای دې په موږ باندې برحم وکړي، په دې دې خدای برحم وکړي. په نورو ملکونو کې چې کوم دی که نه، هغې د قدرتي چې څومره د ګیس بجلي د دې نه مالامال نه دي. دا واحد پاکستان دی چې دې کې هر څه ماشاءالله شته. موږ له تکلیف دی، موږ ته نشته، نورو ملکونو سره واضح هر څه ملاوي. دا څه وجه ده؟ یاره دا زه او دا ملګری مې دواړه د موږ یو هفته کېږي موږ سعودي نه راغلي یو. هلته کې ګیس هم ملاوېږي، بجلي هم ملاوېږي، هر یو شی ملاوېږي، پټرول هم ښه ډېر دي. خو په پاکستان کې مطلب تر کومې پورې دا کرپشن نی ختم شي که نه، دې مسله نه حل. په پنجاب کې ګیس ته دا د موږ سرحد پیداوار دی، په صوبه سرحد کې ګیس نشته. دې سنځئ زما مالک یم، دا مالک دی، موږ کرایه نه ورکوو. بد حال دی زموږ. مطلب دی چې یو داسې پوزیشن جوړ دی چې موږ خپل بچي اوس ګورو چې یاره تعلیمونو نه یې پاس وکړو، ځکه چې موږ هغه نه شو افورډ کولی. اوس دا ډېر ګران کار دی. اوس او بل نوکر پیشه خلک څومره هم چې دي، که په موټر سایکل به راتله نو موټر سایکل 2 لیټره لګي پېښوره پورې چې کلي نه راځي، نو 2 لیټره نن سبا د څه کم 1000 روپو شو. نو 1000 روپۍ د هغه تنخوا نه ده. اب 1000 روپۍ مطلب دی په کوم شکل باندې پیدا کوي. هغه غریب ډېر قسم پرسۍ سره دی، رزق یې په تکلیف دی او زندګي یې په تکلیف شوه. نو موږ د صاحب اقتدار حکومت ته وایو چې مهرباني وکړي، په دې خلکو دې لږ رحم وکړي، چې کوم دا دوی په دا ټکسونه په دې تیلو باندې اخلي، نو هغه دې نه اخلي، خیر دی. او چې تیلو څه قیمت وي نو هغه دې واخلي، یا د ګیس څه قیمت وي نو هغه دې واخلي. او چې د تیلو او دی پې الټا، نو دغه پیسې ټول هم د دې غټو خلکو جیبونو ته ځي، بهر نه غټې غټې قرضې والي. تاسو خو یو خبره وکړه چې د دې څه ټیکس دی هغه دې والي، دي خو ټیکس هم اخلي، د پاسه پې نور پیسې هم اخلي، خو بیا هم څه سهولت نشته. هېڅ سهولت دې نشته، ټکسونه اخلي او منافع هم اخلي، خو د عوامو سوچ ورسره نشته دی، ځکه چې خپله خو هغوی ته پته نشته دی که نه چې یاره غریب سړی څه پوزیشن کې دی. د غریب سړي ای سره بلکل احساس نشته دی. که احساس ورسره وی نو دا ملک د ګلونو ملک دی، دا ملک یو ښایسته ملک دی، په هر شي باندې مالامال دی. د ګیس دومره ذخیرې راوتي دي او سرونه یې بند کړي دي. ولې؟ دا مقاصد دي د دې غټو خلکو. هغه خلک چې کوم دي هغه په د خپل مقاصد اصلي لګیا دي، د قوم څه کوي.
نو مهرباني دې وکړي دې حکومت ته زه ویل غواړم چې دغه ګیسونو نه دې دا سرونه اخوا کړي دا ګیس که رادی راخوشی کړو نو زموږ د پاکستان چپې چپې ته رسي کورونو کې ګیس نشته دی کورونو کې ګیس نشته جي په ټایم باندې وایي درغو په ټایم باندې څه راشي هېڅ هم نشته پکې یو خو ګیس هغه ټایم را برېږي دي چې څه ټایم خلک وده شي بالکل خل وده شي او بس کارخانو ته یې ورکوي هغه کارخانو والا غټې غټې پیسې ورکوي همداسې رشوتونه ورکوي او دا پمپونو والا دا رکشو والا دا ټول په لوی غم اخته دي په ډېر مصیبت اخته دي چودروړي دي زه اوس کلي نه راتلم والله شلو رکشو والا کلي کې ولاړ دي او تپوسونه یې رانه وکړه چې یار تاسو به ګیس دغه کله کولاویږي بل به پمپ به کله کولاوي پمپ به کولاویږي نو ما ورته ویل که پمپ کولاو شي بیا به زموږ ګزاره نه کېږي ځکه چې ګیس هم ګران کو پټرول هم ګران شو ډیزل هم ګران شو هر یو شی ګران شو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل افریدي د دې عوامو ډېر امیدونه دي تانه ډېر بې انتهایي امید دی چې پنجاب په تا دومره زور راوړی دی چې تا باندې پټرول ګران ډیزل ګران بجلی د شته خو په عوامو دپاره نشته پټرول چې کوم دی د هغې ریټ وګوره او بیا چې کوم دی سی ان جي پمپونه یو مالک چې کوم دی کروڑو روپۍ بندي کړي دي څه دپاره دې دپاره نه چې هغه دلته کیني او څوکیداري وکړي نه هغې دې دپاره د کروڑو روپۍ بندي کړي دي چې غریب عوام راشي دلته ګیس واچوي که هغه رکشې والا دی که هغه ټیکسي والا دی که هغه پلین کوچ والا دی که هغه بس والا دی نو دې چې دا ګیس دلته نه واچوي 1000 روپو نو هغه خو په 100 روپۍ په دې نه ګټي هغه به کم از کم په دې باندې 1500 مزدوري کوي نو هغه 1500 کې 200-300 روپۍ د مزدوري ده هغه 200-300 روپۍ به خامخا په دې ګاډي هم لګېږي دا ګاډي موبلیل دغه ګاډي سروس وغیره 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 نو مهرباني وکړئ کم از کم دومره په دې پنجاب حکومت باندې زور راوړه چې دې غریب عوامو ته څه ریلیف میلو شي دغه ټایم ګرانو کتونکو یو رکشې ډرایور ځوان دی د به د مهنګایي د وجې خپل تعلیم هم پرېښی وي دې سره خبرې کوو چې دې ته څه مشکلات دي څه مشکلات دي وروره تعالی ګیس بند دی او دلته یو سایډ له ولاړې په دې پمپ کې ولې ولاړې یاره جی نن څلورمه ورځ ده چې زمونږ سی ان جي مونږ ته نه میلاویږي بله دا خبره چې دونه ظلم یې وکړو 4 ورځې مخکې ګران یم که او بند یم که جی نو مونږ کومه لار وکړو مونږ په کومه لاړ شو زمونږ دا ګناه ده چې په دې پاکستان کې پیدا یو دا هم ګناه ده چې په دې صوبه کې پیدا یو جی زمونږ دا ګناه ده چې تاسو له موږ درکړی دی مونږ کومه لار وکړو مونږ ته مې یو لاره وښایي نن 4مه ورځ ده جی کور کې رونه خویندې مونږ ته ناستې دي چې زه ورور هم تللی دی له 100 روپۍ ور مونږ دا 4مه ورځ ده نه کور ته تللی شو نه کار له وتی شو دلته جي ولاړ یو نو مونږ کوم خوا لاړ شو مونږ ته لکه یو لاره وښایه 4مه ورځ ده جي لار دې څه کار کوي یاره پلار مالک صاحب وفات شوی نن 14 کور مشر دی یو ما نه بل مشر دی یو ځای منه څه څه وکړي هغه کړی ورکړي که بیل ورکړي که خرچه وکړي که میلمه وپالي څه وکړي جي مونږ ته یو لاره وښایي که نه پنجاب کې میلاویږي دلته نه میلاویږي دا څه وجه ده زمونږ د خپلې صوبې ګیس ته تاسو په مونږ بند کړی دی جي که نه لکه مونږ ته خو یو لاره وښایي واړه واړه بچي دي موږ څه کوو 4مه ورځ ده چې ګیس نشته دی او راوځو موږ یو کور کې اوسېږو د روپۍ درک نه لګي او زموږ څه بل روزګار خو نشته دی موږ هم د بل بچي په کار چې موږ دا سی ان جي کولا وکړي ګزاره څنګه کېږي بس ګزاره څه به وشي چې موږ دا سهار یې وګټو ماښام یې وخورو چې نه بیا خو درک نه لګي پټرول خو بس 500 روپۍ لیټر دی پټرول خو زموږ د وسې نه کې هم ګران دی او نور څه درک نه لګي موږ خو دا کرین دی کور کرین دی پهله تاریخ را باندې شاټ او نور درک هېڅ زموږ یو شی نشته دی طالبه کوو چې موږ د سی ان جي کولا وکړي موږ خپله غریبي پرې کړو اسې وړ په ځان نه ګټو بچار چې پټرول وس کې پټرول هم اچولی شي ډیزل هم اچولی شي زموږ دا سی ان جي ګاډي دي دا خو خپلې لانجې کونجې چې هر څه کوي هغې کې زموږ څه کار نشته دی موږ ته عباره مهرباني دا سی ان جي نه کولا وکړي چې موږ به ټول 100 روپۍ وګټو زموږ طریقه کار روان شي 4مه ورځ ده دا ګیس دا معامله جوړه ده زه سپین ږیری کس یم ټیکسي چلوم غریب کس یم بچي واړه دي شوګر بیمار یم په دې ټکټ وکړو بچي ساتو ګیس بند دی نو موږ څه وکړو موږ څه لاره وکړو ډېر تکلیف دی او موږ سره ډېر زیاتې کېږي ځکه چې دا ګیس ځکه ټایم سره چې موږ ته اچولی صدر غریبي پرې کولی په دې چې ګیس واچي د څومره ګیس ته اچوي نو ګیس خامخا چې مزدوري وي نو ګیس کم از کم د 100 روپو واچوي ګیس تقریبا 2.5-3 اچو نو موږ ته لاره وښیو څه وکړو ولا خو تچې ته تیار کړي بس د دې سپین ګیرو د تورسرو د ماشومانو بددعا ما خلی ځکه چې دې له 100 روپۍ نه ګټي
دی به تقریبا که د 2000 روپو ګیس واچي په هغه 2000 کې کم از کم 1000 روپۍ ستا ټیکس ادا کوي. دا غریب سپین ګیری ستا ټیکس ادا کوي. دی که 1000 روپۍ وګټي په هغه 1000 روپۍ به دی د خپل د کور خرچه چلوي. په هغه خرچه کې که دی ټماټر راوړي ستا ټیکس پکې شته، که غوړي راوړي ستا ټیکس پکې شته، که مساله راوړي ستا ټیکس پکې شته دی. نو بس له خدای نه ویرېږئ. د دې خلکو یو ژوند دی، زندگی ده، دی پرېږدي چې دی خپل ژوند ښه په سکون سره وکړي. ولا تکلیف دا دی چې دا د هفته کېږي 10 ورځې چې کوم دی یو ورځ سینجي کوله وي او 10 ورځې بند دی. روزانه راځو بس 2-3 ورځې بعد چکر راوخو، روزانه په ګنټه 2 ګنټې بعد ځو راځو به دا روډونه ځان له پیدا پیدا خو باندې روره مات او سینجي بنده ده بس. څومره د ورځې څومره ګیس اچوي رکشه کې؟ یاره اچو دغه 1200-1000 روپو ګیس اچو. غټ ګاډي پیدا کړي د غورشکې ډرایور چې ډېر زور شي چې ځان هم مړ کړي دغه 1500 نه بره نشي کولی. اورې ځکه چې 1000 روپۍ د سینجی شوي داسې ورپسې دنده واچوه هغه 200 روپۍ خوا د غرمې خوري مه. زمونږ ټول پاکستان بالخصوص خیبر پښتونخوا د هر نعمتونو نه مالامال دی، خو د ظالمانو پې چې کوم دی روره وس دی، غریب عوام دپاره د هر اړخ نه چې کوم دی تکلیف او مشکلات دي. ګرانو کتونکو په پېښور ښار کې چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې پېټرول ګران شو، سی این جي ګرانه شوه، بجلي ګرانه شوه، چې څومره ګرانېږي دومره دا خیبېږي لګیا دی. خو دغه ټایم موږ تاسو ته وویل چې ډرایورانو سره هم خبرې کوو، مالکان چې څومره د سی این جي پمپونه دي هغوی سره هم خبرې کوو، ټولې خبرې تاسې واورېدې. خو هر سړی پریشانه دی. خو دی به غریب مزدور چې دی، دا ډرایور که هغه د ټیکسي دی، که هغه د رکشې ډرایور دی، که هغه د پلین کوچ دی او که هغه د بس دی، نو دی به څومره روپۍ ګټي؟ دی به تقریبا زما په خیال 2000 روپو ګیس اچوي، 3000 روپو ګیس واچوي، 4000 روپۍ اچوي، هغې کې خو تاله الریډي ټیکس میلاو شو. نو دی به که 1000 روپۍ ګټي په هغه 1000 روپو کې به هم تاله ټیکس ادا کوي. نو برای مهرباني د غریب عوامو بددعا ما خلئ او دی له چې کوم دی لږ شانتې ریلیف ورکړي چې دا غریبانان خپلو بچو ته سیروړه وګټي. دا به زموږ د نن ویډیو د نوې ویډیو سره به ستاسو خدمت کې بیا تېرېږو. د لوی الله په امان.